الحمد لله ثم الحمد لله چې الله جل شانه مونږ په دنیا کې د خپل خوښ دین مرضی اسلام سره وابسته کړی او زمونږ تعلق د اسلام سره دی. دې د الله جل جلاله چې څومره شکر ادا شي دومره کم دی. د الله شکر ادا کوي. هغه دین کوم دین د الله خوښ دی هغه اسلام دی او دغه اسلام د حضرت آدم علیه السلام د زمانه راسي را روان دي. مختلف انبیاء کرام الله جل شانه دنیا ته راستولي دي. بعضی فروعي مسائل د وخت او د قومونو د تقاضې مطابق بدلیدل، لیکن دین اسلام اصولی اعتبار سره یو دی او الله جل شانه دا دین آخر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته نصیب کړی دی چې کله دا دین خوښ دی نو دی دین سره وابسته او تړلي خلک هغه هم خوښ دي مسلمانان. او قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای فرمایي چې الله جل شانه د مؤمنانو دوست دی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله دوست دی د مؤمنانو. الله جل جلاله د مؤمنان د تیارونو رڼا ته راوباسي. د ایمان او د دین اسلام رڼا ده. د کفر، د شرک، د الحاد، د زندقه، د جاهلیت د تیری دي. تاسو کې یو قسم په تیار کې ژوند نه خوښي. هیڅ لحاظ سره هر یو سړی دا غواړي چې زما په کور کې دی رڼا وي. چې کله لوډ شیډینګ کیږي او په کومه علاقه باندې زیات شي نو هغه زموږ وروڼه غریبانان سړکونو ته راوځي. حکومت نه مطالبه کوي چې موږ طرف ته بجلی پرېږدي. ولې تیاره ده؟ چې څنګه حسي لحاظ سره انسان رڼا خوښوي تیاره نه خوښوي، دغسې روحاني او باطنی لحاظ سره انسان ته د رڼا سخت ضرورت دی. او دغه رڼا وحی ده چې الله جل شانه د اسمانونو نه بره په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازله کړې ده. دغه رڼا ایمان دی، دغه رڼا دین اسلام دی، دغه رڼا صراط مستقیم ده چې د هغې د سوال کولو او د هغې د غوښتو طریقه الله جل شانه موږ ته په قرآن پاک کې سورې فاتحه کې ښوولې ده. اهدنا الصراط المستقیم. اے الله ہمیں سیدھے راستے پر چلا، موږ په سمه لار باندې روان کړي. په دې باندې ګامزن خلک دغه کامیاب دی مسلمانان دي. نو بهرحال چې کوم سړی د دین اسلام سره وابسته دی دا مسلمان، او چې څنګه دین اسلام د الله خوښ دی نو دغه رنګ مسلمان هم د الله جل جلاله خوښ. بیا دا عرض کم چې کله یو کس د اسلام خواږه هغه منتی دي او اسلام سره د وابسته جوړه شوه، د کفر او د شرک نه راووتو او د اسلام رڼا د ولیده، د هغې مټاس، د هغې حلاوت، د هغې خوږوالی، د هغې خوشوندي دا سړي ولیده، بیا بل طرف ته ګوري نه التفات هم نه کوي. د عیسایت، د یهودیت، د شرک، د کفر، د دهریت، د الحاد، د زندقه دا ورته بیا داسې ښکاري لکه د ګندګۍ ډېري. په اسلام کې نیکي د حسنات دي. کوم سړی چې نیکي خپله کوي او نیکي اختیار کوي او د نیکۍ خوشبندي محسوس کوي، د الله نیکان بندگان، محسنین، اولیاء، صالحین، بیا د هغې نه وروسته د ګناه نه د هغې په زړونو کې داسې نفرت پیدا شي چې د ګناه خبره کوي نو زړه خراب شي، چې د ګناه عمل ویني په سترګو نو زړه خراب شي، چې ګناه خبره واوري په غوږونو نو زړه خراب شي، چې ګناه طرف ته بیایي نو داسې ښکارېږي لکه چې اور کې چې غورځوي. ولې؟ ځکه چې د هغې نه دی بدبویي او د هغې ګنده ذایقه هغه محسوسوي. خلکو ته به هغه ډېر ښکلی منظر ښکاري، ښکلی سین به ښکاري، لیکن یو مؤمن هغه ته چې ووایي چې دې ځای ته لاړ شه، دا ځای وګوره، هغه وایي چې ما ګند راکاږي. دا محسوسوي په دې دنیا کې. دا الله نیکان بندگان الله جل شانه دې موږ ته د ایمان خوږوالی او د هغې حلاوت نصیب کړي. هرقل د روم بادشاه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابو سفیان نه چې هغه دغه وخت کې لا مشرکو مسلمان شوی نو په شام کې راغوستی او مسجد اقصا کې بیت المقدس کې هرقل د خپل د زینا د چې کوم ځای کې هغه حکومت کولو تخت او د آلته نه راغلی او بیت المقدس او د هغه حکومت هغه ټایم کې په قسطنطینا کې و چې نن سبا هغه د ترکي مغربي حصه ده او د یورپ د بارډر سره لګي. آلته نه راغلی او حمص ته، د حمص نه رالو بیا شام ته، د شام نه رالو شام کې بیت المقدس ته رالو، بیت المقدس کې القدس ښار چې په هغې کې مسجد اقصا دی
دلته رالو هغه نظر منلو او دلته د ابو سفیان سره ملاقات او داسې وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط هرقل ته رسیدلو دعوت ورکړو چې مسلمان شي هرقل تپوس کولو چې د دین اسلام څنګه دی او د مسلمانان څنګه خلق دي د لیدلی کتلی نو خپل سپایان او خصوصي ګاډي دې پسې خواره کل چې فورن ماته داسې کسان وګوري چې هغه د دې سړي د خوان راغلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هرقل لغه وخت کافر دی مشرک دی ابو سفیان تجارتی قافله بوتلی و د مکینا او د تجارت مال وړه او د آلتنه مال راړو مکی ته هغه زمانه کې تجارت په خوانو کېدو د دیر شو کسانو قافله وا په خوانو بارونه وړي د هغه مخه به موخان باندې بارونه راړل او سپایانو دی اومندل به هرقل صخرا واست ابو سفیان او دغه مرګري نو هرقل لاغنه د پوسونه کړي تقریبا لس سوالونه کړي دي داغه جوابونه ابو سفیان ورکړي او پاغه کې یو سوال لا کړي چې ته ماته وایا چې دغه کس چې کوم دین دعوه کوي د په دین باندې چې کوم خلک راغلي دي نو پاغه کې یو کس دین کې دراتلو نه پس هغه د دین نه وزاره شوی دی د دین نه برګشت شوی دی د دین نه اوړېدل دی سخت تلدینی د دین سره د نفرت د وجنه چې دا الیاذ بالله سم مذهب دی دا څه طریقه ده دا څه دین په دین کې عیب مونته او بیا د هغه د وجه د دین نه اوړېدلې نو ابو سفیان ورته وایي چې نه دا یو قسم نشته چې هغه یو ځل مسلمان شوی دی او بیا د اسلام نه هغه اوړېدلې اب دا هرقل بیا تفسیره کړی د پدې جوابونو باندې نو د دې جواب په باره کې وایي کذالک الایمان دغه رنګ ایمان وی چې کله د ایمان حلاوت د انسان زړه ته کوشي نو بیا هغه نه پرې خودو ته به زړه نه کی دا دغه تفسیره دا هغه کافر دی خو د تورات کتاب نه واقف نو دین اسلام خوګواله چې چامون ته دی الله جل شانه دې موږ ته خوګواله نصیب دا عرض کم چنن سبا موږ د دین اسلام د خوګوالی نه خبر نه ځکه یو کس چې په ګناه کې مبتلا دی په ګناه باندې نکیر کې داغه کس سره بغض او نفرت پیدا شي د دین اسلام د حلاوت نه خبر کوم خامی چې پاغه کې موجود وي پويږي نه چې دا څنګه بریدم د حرام خوند دی غشته د شهوات خوند دی غشته دی د لذات خوند طرفلې شوی دی د حرام او ناجایز ګټه خوند حاصل کړي دی د شوی چې دا پرې یا دغه مذمت بیان دی نه پويږي او دغه حقيقي وجه دا چې د ایمان هغه حلاوت دومره لاندې تللی دومره لاندې لکه پانغری کې او په تنور کې چې بسر لاندې پروت وي او باغې باندې د ایری انبار وي چې پترې غرزه نو اور ناخلی اور بالا اخلي چې کله غیرې لري کې غ بسر او انګار او سروټ کې ښکارا شي اوس په باندې خسرونی غرزه نو اوس بور واخ نو هغه حلاوت هغه مغلوب دی د ایمان دومره کمزورې دی زمونږ دې حد ته رسیدلې دی لکه څنګه چې مومبتي او یا لاټین پت کوي او مري بیا دا غیر رڼا کار نه کوي دغه عرض میں دا کولو چې ایمان نوتل مسلمان د دې تصور نکی نن سبا مختلف فتنې هغه فتنې په مسلمان پسې شوي په امت مسلمه پسې چې دا مسلمانان د دې دین نه ووري او دا غي وجه د زور ولې لګولې ځکه چې د دې په خواهشات باندې په ازادۍ باندې په هم جنس پرستی باندې او په هر قسم حیا سوز عمل باندې کار باندې د عمل کولو د بار چې کوم رکاوټ ته معنی وي هغه دین اسلام دی دا چې خلک په اسلامي ملکونو کې مشته هغه وایي چې د اسلام د من نه اوزي اسلام لر کول نشي یو مسلمان ته شوې چې دین اسلام پرېدا دی بچاړه راوالي ټوپک پراوالي تماشه پراوالي ستاده داسې تماته وی چې دین پرېدا کافر شه کافر کیږي نه مشرک شه مشرک کیږي نه خود پرستی اختیار کنه کیږي د دې کمزوري ایمان سره هم لیکن زما عزیزانو تاسو ته یو خبر عرض چې امت مسلمه نن سبا په هغه طریقه باندې ښکار کیږي او د کفر بدترین قسم ته اگر څه شه د الحاد او زندقه الله جل شانه دې مونږ د دې فتنې نه وسات خدا فتنه دومره په زور کې ده چې د مسلمانانو ملکونو کې د کافرو د ملکونو په مقابله کې ډېر زیاته ده الحاد دې کوم کس چې الحاد اختیار کړي هغه ته ملحد وي یو کافر دی یو منافق دی یو مشرک دی یو ملحد دی مشرک هغه ته وي چې هغه خدای مني او د خدای سره د بوتانو پرستش کوي غوي د بوتانم خدایان دي دا واړه دي وغه غټ دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مشرکین او هغه خدای منلو چا به تاسو کې اسمان چا پیدا کړی وي الله قران پاک کې زمکه چا پیدا کړی وي چې الله به چې الله پیدا کړی نو خالص دغه عبادت کوي د الله رسول محمد رسول الله شراغله او عربو ته اول دا خبره کړی و چې تاسو د خدای عبادت کوئ نو یوازې دغه کوي د بوتانو عبادت وسره مکوئ هغه وی چې نه دا مونږ ځکه کوو چې دای مونږ خدای ته رسي براه راست مونږ نشو رسېدي نن سبا په مسلمانانو کې داسې فرقې د دین په نوم باندې پیدا شوي چې دغه د یو انسان سره داسې ارزوګانې داسې مرادونه داسې ارمانونه وابسته کی چې خدای پاک لکه چې براه راست د ناوري د په ذریعہ باندې وي زما موزم د په ذریعہ قبليږي کاغه ژوندې کسته کاغه صاحب قبر دی زما صدقېم د په واسطه قبليږي زما ذکرونم د په واسطه قبليږي زما درودونم د په واسطه قبليږي دا د انسان غټه ناپوهي ده مسلمان شیطان یې گمراه کوي براه راست چې کفر وته وي غټ باندې سر ور کوي لیکن په دې طریقه باندې شیطان گمراه نو عرض می دا کول زما عزتمند چې الہاد دا یو عظیم یو خو کفر دی یو شرک دی دا شرک شو کفر هغه ته وایي چې هغه خدای نه مني الیاذ بالله دی وایي چې نه منم الله جل شانه خدای نه منم بل څه خدای کړي دی یا نه دی کړي خو خدای نه مني دته کافر وایي منکر کفر او شرک یو شی دی کله په کافر باندې د مشرک اطلاق کیږي کله په مشرک باندې د کافر اطلاق کیږي دا دواړه په جهنم یو منافق ته منافق د عقیده د هغه کس ته ویل کیږي چې داغه په ځړه کې کفر وي او په جبه باندې اسلام وي داغه ظاهر د مسلمان وي او داغه په ځړه کې کفر وي په ځړه کې خدای نه مني لیکن د ظاهری د اسلام سره تعلق اسلامی اعمال د اسلام اظهار او کړوړو د مسلمانانو په شان دی کوي قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د منافقینو د ظاهری اعمال او حرکات د ته هیڅ فایده نه ور کوي چې په ځړه کې دن کفر دی بلکې د جهنم په انتهایی لاندې تپکی دی او د جهنم لاندې تپا هغه ډېر زیاته د عذاب په لحاظ سره سخت ده الله دې مونږ وساتي او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي منافقین برال رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مدینه منوره کې منافقین وو قرآن کریم کې فرمایي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون تاسو چې اے پیغمبر کله منافقین راشي سوره منافقون دی پاتشتمه سپاره اے پیغمبر تاسو سره منافقین کله راشي قالوا دوی نشهد انك لرسول الله مونږ وایي ورکو چې ته د الله رسول یې اوس دا خبره ټیک ده دا د مسلمانانو وایي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه ګواهي ورکوم چې الله نه علاوه بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی منافقین هم وي او الله پاک مخکې څه فرمایي والله يعلم انك لرسوله دا الله په علم کې دا چې ته د الله پیغمبر یې یعنی دا قول دا وینا دا خبره دا غي درست ده لیکن والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دې سره سره الله جل شانه دا گواهی ورکړي چې دا منافقان دروغجن دي دروغ وي او هغه دروغ دا چې دوی وي موږ مسلمانان یو لیکن دوی مسلمانان نه دي دوی وي ته د الله رسول یې لیکن په ځړه کې دوی وي چې ته د الله رسول نه دوی په ظاهر وي چې الله یو دی لیکن ځړه دوی چې دوی وي چې الله جل شانه یو نه دی نشته دی دروغجن دي ځکه د منافقینو د عذاب هغه برخه په جهنم کې هغه ټولو کې سخت ده دا هغه وجه ده چې هم کفر کولو مې دوکه ورکول مسلمانانو او یو هغه کس ته چې هغه دین اسلام باندې عمل وینام کوي هغه آیات هم د دین وړاندې کوي لیکن هغه الہاد اختیار کړی دی الہاد ویل کېږي ډډې ته کېدل اوړېدل انحراف میلان یعنی وی مسلمان میلان کفر دی وی قرآن پاک معنی هغه بیانې چې کوم د الله او د الله د رسول مراد نه ده بلکې د هغې نه علاوه چې د په ذهن کې کوم راځي هغه بیانې د پارټي چې څه وایي هغه بیانې دې ته الحاد وایي دا شی مسلمان خطا کوي نن سبا او دومره مختلفو طریقو سره الحاد د خورولو کوشش کوي طاغوت شیطان یهود نصارا او کافر مسلمان ناشنا حالت سره مخامخ ته دی پویږي ناړو په دی باندې په مختلفو طریقو سره د دین اسلام آیت د دین اسلام عقیده هغه چې وته وړاندې کې پاغه کې تعویل کوي چې د دې مراد دا نه دی مولا صاحب چې تکو مخلې د دې مراد دا دی یو مسلمان ته یو عالم ته هغه سره خبرې په دې انداز باندې چې وی چې جنت شته نو الیاذ بالله داسې خلق
په دې معاشره کې شته، په دې ملک ډیر زیات زور لګیدل چې هغه ته وایي چې جنت یو خیال دی، یو تصور دی، خیالي پلاو دی. جهنم شته، جهنم د کافرو د عذاب د لپاره الله جل شانو زی جوړ کړی دی. قران کریم کې د جنت او د جهنم تذکرہ زی په زیاده الله جل شانو کائنات وسیع دی او ایمان بالغیب وای دی ته چې پسترګو یې دیني لیدل او ته په ایمان راړي ځکه چې الله او د الله رسول وای. لیکن دغه کس بتاته وای چې جهنم نشته، دا چې دنیا کې کوم غمونه او تکلیفونه در باندې راځي بس دغه جهنم دی. د هغه معنا نه بیانې چې کومه معنا الله او د الله رسول بیان کړی دی، دا غي نه علاوه بل معنا بیانې دې ته ویل کېږي الحاد. قران کریم وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې سود حرام دی. دی وای چې سب سود کې هډې رفیدي دي، سود کې دا فایده ده، دا فایده ده، دا فایده ده، دا فایده ده. دا سه معلومیږي چې الیاذ بالله ثم الیاذ بالله الله او د الله رسول نه پویدو دی ډیر زیات خپوي. دی وای دا پکې فایدي د دې وجه دا ده چې د اسلام احکام په خپل عقل باندې، په خپل خواهشات باندې، په خپل ظاهري حس باندې هغه باندې تلی. ما ته یو سړی وي په سود کې هډې رفیدي دي، دا زما سره چې کوم واقع هغه کس چې هغه صاحب اللحیه او مسګزار دی او هغه د بانک منیجر پاتې شو، نو د خپل نوکری لپاره ځان ته د جواز لار پیدا کول. ما ته وایي چې بری هډې رفیدي دي، مطلب دا دی چې کوم سیس کې فایده یې هغه اختیارو، نو ما ته کوم سیس کې فایده نشته. فایده خو سنه په هر څه کې، لیکن دا غي نقصانات چې زیات نو وخت دې بند کړي دي. په شراب سکلو کې فایده ده، ظاهري مستی ده، پکې رنگ د سړی سور شي فن کوي، یو سړی وجدي کې خو فایده ده. اسکه دغه الہاد ده. ځکه دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه کافر او مشرکین هم کولو. ما تاسو ته آیت بیان وقالو انما البيع مثل الربا، وقالو انما البيع مثل الربا. دا خلق وای، دا کافر وای، دا مشرکین وای چې بیع او تجارت دا خو پشان د سود دی. تجارت او سود یو شی دی، تجارت کې مګټه لاس ترازی او په سود کې مګټه لاس ترازی. نو مطلب دا چې دا دواړه یو دي، نو چې تجارت حلال له نو سودم حلال پکار دی. فورن الله جل شانو دې پسې بل جمله دا ذکر کړی دی واحل الله البيع وحرم الربا. حال یہ ہے حالانکہ اللہ نے سود کو تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور تم اللہ کی مخلوق ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہارے لیے قانون دنیا کے اندر چلنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے نمونے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں. وہ تمہارا خالق اور رازق ذات وہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، تو پھر کیسے تم کہتے ہو کہ یہ تجارت کی طرح ہے؟ یہ دین تمہارا ہے، تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. تاسو د اذان بخپل پیدا کړی دی، کافر ته وایي دا دین ستاره ته به کې تصرف کې بخپل ګټه او نقصان ته پويږي، کا غرب پويږي چې ته جوړ کړي، تا ته کوم شی مفید دی کوم شی ته مضر دی. واحل الله البيع وحرم الربا. نو دا مشرکین هم وي چې نن سبا یو د دې زمانه یو مسلمان هغه دا قول کوي، هغه بیا مسلمان دی. علامہ اقبال وای رند کے رند رہے اور اللہ کی جنت بھی گئی. جنت هم د الله سن لاړو ما غشان چې کوم دی نو موږ په ما په زوړ حال باندې پاتې. یو سړی وای مسلمان هم داغه سره چې کوم دی نه د ګناهونو تا حلالم وایا، د دین اسلام احکامم بدلو، بیا هم ته مسلمان دی. عجیب ده. وحل الله البيع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت خود حلال کړي دی او سود حرام کړي دی. په تجارت کې د لاس په وای پاره کې ګټم شتا تاوانم شتا، سود کې لاس په نه وای مهنت نه کې پکټ کې پروتي ایسی ته پروتي او بیا چې کوم نه نو ستا ګټه یقیني ده، کداغه بیړه چپشي نو چپ دي ستا ګټه یقیني. تجارت کې سود کې رزمه کې اسمان فرق. بهر حال ارز می دا کولو چې الہاد دې ته ویل کېږي چې انسان د قران کریم آیات صراحتن قطعی دلائل داغه هغه معنا شروع کی چې اب بیانې چې کوم الله او د الله رسول نه د بیان او د دې ابتدا د کوم ځای نه کېږي د انسان د عقل نه، دې فیصله په عقل سره کوي. کوم نظام تعلیم چې نن سبا زمونږ د دنیا د زده کړې ده، زما عزتمند انجینیر جوړېدل دا د معاشري ضرورت ده، ډاکټر جوړېدل دا د معاشري ضرورت ده، بل یو فن د کول د لرګي کار، د اوسپنې کار، کارخانه، د کپړو جوړولو ماشینان، د دنیا چې څومره کارخانې دي چې هغه د انسان لپاره مصنوعات تیاری او هغه د کار سيزونه دي او جایز دي مباح درجه کې دي،
هغه کسب، هغه هنر، هغه فنز د کول دا د معاشري ضرورت دی. لیکن نن سبا چې په کوم طرز تعلیم باندې دا سيزونه مونږه حاصلو، په کوم طرز تعلیم چې ډاکټر جوړیږي، په کوم طرز تعلیم چې انجینیر جوړیږي، په کوم طرز تعلیم باندې چې عہده او منصب والا کس هغه عہده او منصب ته رسیږي، هغه طرز تعلیم زمونږه خطرناک. پاغه کې مونږ ته د الہات ستنې والے کېږي د زهرو، لکه چاته خوراک ورکې او پاغه کې د زهرو ستنو وای نو برنه ګلاب جامن ښکاری پکې زهر. چې کله هغه طرز تعلیم ته سړی لاړ شي بیا پاغه پسې شاته دي چې اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلا گیا، جرمنی چلا گیا، روس چلا گیا، امریکہ چلا گیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں جانا ضروری. وہاں اس کو ایسی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ پھر یہ اپنے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اختیار کرنے لگتا ہے. حال تو داسې کتابونه وای چې د خپل اسلامی او مذهبي احکام مبارک شکمن شي. زما یو مرګره دی هغه پروفیسر دی، هغه ما سره په مدرسه کې سبق هم ویلې، ډیر نیک دی اوس هم. هغه ماته یو ځل رور راوستو، ماته وایي چې زما دا رور روس ته تللی و، د ده څه اشکالات دي هغه واوره، دی مطمئن که زه مطمئن کوم خو دی نه کېږي. دغه ملګری زما عالم هم و پروفیسر هم، اوس هم پروفیسر دی. هغه رور اشکالات ما واورېدل په مسجد مومن کې په صدر کې، هغه ټول کفریه اشکالات. زه حیران پاتې شوم چې دی په اسلامي معاشره کې پاتې کېږي، دا هم مسلمان. دغه ذهن زما هغه خبرې اغشتې نه ولی هغه هلته پاتې شوی، هغه ته گرین بک ویلی و، په هغه کې ټول سراسر دهریت دی، د اسلام په باره کې اشکالات. ما ته زما یو بل ملګري وویل لیبیا ته لاړو، وی چې د لیبیا په یونیورسټۍ کې ما سبق وی او وی چې دا گرین بک ویل دا لازمي دي. دا هغه زمانه وه چې د لیبیا د روس سره دوستانه تعلقات اوس نیم خبر، دا ویل لازمي دي. او په هغې بک کې ټول دهریت دی سراسر. او دهریت څه شی دی؟ د الله په باره کې شکوک و شبهات او اعتراضات الیاذ بالله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې شکوک شبهات او اعتراضات، د قیامت په باره کې، د جنت په باره کې، د جهنم په باره کې، د دین اسلام د احکامو په باره کې وغیره وغیره. دین چې کوم ته حلال ویلي د هغې د حلت په باره کې شک، دین چې کوم ته حرام ویلي د هغې د حرمت په باره کې شک. دا کتاب ورته اول وایي، دا به لازمي وي، دا لازمي دی، د هغې نه پس به اختیاري کتابونه چې ته کوم وی هغه وایه. دا طرز تعلیم دا دې دپاره راوتی چې په دې کې دا زهر خوار شي. د ډاکټرۍ څوک انکار نه کوي، د سیاسي لیډر جوړېدو څوک انکار نه کوي، د قوم صحیح رهنمایي کو، لیکن د سیاست معنا باندې ځان پوهی کا کہ سیاست څه ته وایي. ساس یسوس د عربی جب لفظ د سیاست قوم کو ان کی بھلائی اور ان کی خیر کی جگہ تک پہنچانا جس میں ان کا بھلا ہو، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کی اچھائی ہو، قوم کو لے جا کر وہاں پہنچا دینا، یہ سیاست. د قوم چې په کوم کې خیری نو زه تاسو نه تپوس کوم چې د قوم په اسلام کې خیر دی که په کفر کې خیر دی؟ په اسلام کې خیر دی. د قوم په طاعاتو کې د الله په اطاعت کې خیر دی او د الله په معصیت او نافرمانی کې نقصان دی، سراسر شر دی د دنیا. قوم مسلمانان، د مسلمانانو لیډر هغه پکار دی چې هغه مسلمان وي او اسلام دوست وي او هغه مسلمانی غواړي اول، بیا د دنیا د فیدی سيزونه چې ملک څومره د چا په هغه کې برخه ده، هغه برخه هر یو کس ته ورسي، هغه یتیم ته مرسي، هغه مسکین ته مرسي، هغه کونډې ته مرسي. نه په دې عمل کېږي نه په هغې عمل کېږي، بلکې ملک چې کوم امدادي سامان سیلاب ځپلو ته راشي، زه د هغې نه خبر یم چې هغه په کومه طریقه باندې تقسیمیږي. ځکه چې موږ په خپله باندې د ملګرو د امداد تقسیم کو چې په هغې کې ستړي ستومانه څومره یي چې ته خلکو ته خیر رسې، او چې کله ځان ته خیر رسولی په هغې کې څومره مزې دي. نو هغه خو یې لاسه کوي چې داسې نشته، نه دا شته نه هغه شته. ما چې کله په اتم کې سبق وی هغه زمانه کې تربیلې ډیم د جوړېدو آوازه وه چې تربیلې ډیم جوړېږي. بیا دا به مونږ اورېدل، مونږ سکول کې وله سکول هلکانو، هغې کې دا و چې دا ډیم جوړ شي نو نه صرف دا چې پاکستان به په بجلۍ باندې خود کفیل شي، بلکې پاکستان به نورې دنیا ته نور ملکونو ته بجلی ورکوي. مونږ خوشحال و چې زه بجلي ده په اوم کې و چې زمونږ په کور کې بجلي ولګېد، هغې نه مخکې لاټین و، هغه زمانه کې لوډ شیډنګ نه کېدو، چا کره به یو بلف و چا کره به دوه. نو دا اوس په ملک کې زمونږ د بجلۍ د جوړولو پیداوار صلاحیت هغه چې څومره دی د هغې په نیمه بجلي جوړېږي او نیمه نه جوړېږي، او صلاحیت په ملک شته، په ډیمونو کې مشینان شته، هغه بند دي. ولې بند دي؟ ځکه چې بجلي د پرایویټ ادارو نه واخله په ګرانه بیه، هغه په عوام باندې په ګرانه بیه خرڅوه چې په دې کې زمونږ برخه وشي، کمیشن مونږ ته راشي، د عوامو د په دوی په کورونو دې اور ولګي، دې په تیارو کې دې نه څوک نه دي خبر. نو قوم صحیح رهنمایي کول دې ته وایي سیاست. سیاسی لیډر هغه کس پکار دی چې غړومبی چې د مسلمان سیاسی لیډر وي د اسلام نه واقف. تاسو زما عزتمنو ما معاف کوئ خو تر اوسه پورې په تیارو کې خلکو اچولي،
لیډر مقصد څه دی؟ دنیا څه شی دی چې ستا دین او ایمان ته نقصان ورسي؟ اول ایمان دی، اول ستا دین دی، دین اسلام. پدې کې چې کوم سکون دی، پدې کې چې کوم خوشحالي ده، پدې کې چې کوم اطمینان دی، پدې کې چې کوم د دنیا او د آخر ګټه ده، هغه په هیڅ څیز کې نشته. هغې لذت دی الله جل شانه زمونږ نصیب کړي. هغې کې چې کومه خوشحالي ده، خوشحالي په هغې کې نشته. دنیا خلک ما ولیدو چې غټې غټې تنخواګانې او پیسې دي، لیکن پریشانیان یې دومره دي چې هغه وایي زه په اور کې ولاړ یم. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا ړومبی شی چې کوم دی نو هغه عقل، او په دې نظام تعلیم کې ټولې فیصلې په عقل باندې کوي. حالانکه د مسلمان فیصله په عقل نه کېږي، د قانون سازی د عقل په ذریعه نه کېږي، بلکې دا پس کېږي دا الله جل شانه تیار هر یو شی راستولی دی. د دین اصول او د دې جزئیات او فروع اغار څه تیار د اسمان نه راغلي، باغې باندې عمل کولی بس. او دا دین سراسر د فطرت عین مطابق ته، فطری طور سره دا دین فطرت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پچا باندې زمونږ ایمان دی، داغه پر رسالت باندې مو ایمان دی، داغه په نبوت باندې مو ایمان دی، داغه په صداقت او امانت باندې مو ایمان دی. دا خو کافرم منلو چې داغه نه زیات اصدق القول بل څوک نو رښتینه. هغه فرمایي کل مولود یولد علی الفطره فابواه ان یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر ماشوم په خپل فطرت باندې پیدا کیږي. دې فطرت نه مراد هغه ماده ده، هغه صلاحیت ته، هغه تخم دی چې هغه د خدای احکام ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس چې اوسپنه راکاږي. هغه اخلي دا هغه فطرت هر یو انسان کې پروت دی، په هندو کافر کې پروت. فابواه ان یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. د مور پلار بیا د معاشرې د وجې نه هغه چې کوم نن یا يهودي جوړ کی یا نصراني جوړ کی یا مجوسی جوړ کی، دا غي چې څنګه نظریات دا غي په کور کې د ماشوم بچي لویږي هغه نظریات اختیار کی، دا غي چې څنګه کړوړي هغه سان کړوړي اختیار کی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا مخ کې نو قران کریم کې دي کافر او مشرک هغه به دا فیصله په عقل کوله، په ظاهري حس باندې به کوله، سترګو باندې، جبه باندې، لاس باندې. حالانکه ایمان بالغیب وای دیتا چې ته د الله جل جلاله الوهیت او خدای باندې ستا ایمان وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ستا ایمان وي، د الله جل شانو د ذات نه علاوه په کائناتو کې ستا رحمان او رحیم ذات بل ته نه ویني، رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان رؤوف رحیم او کریم ذات په انسانانو کې بل ته نه ویني چې هغه سوي هغه څه کې. ځکه چې دا دی ومنل. یو مشرک رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مکه کې، او یو ډوکې چرته پروتو د مړی زوړ ډوکې، هغه ډیر روست شوی و چې داسې په ګوتو کې به دغه کو نه بخاورش، هغه یې راړو چې ته پیدا کړو په تلی کې خېبه، او داسې به تلی کې اومګلو، او بیا چې کوم دین وته پوکې ورکو، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وای چې من یحل عظام وهي رمیم، دا ډوکې بسو ژوندې کوي. حالانکه دا ټول بسره شو، ریزه دا ډوکې به بیا څنګه سمېږي. د سورې یاسین کې الله جل شانه دا غي کافر دا قول روڑے دے وضرب لنا مثلا ونسی خلقا. یہ کافر انسان ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے عقل سے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے. زمون بارے کې مثالونه بیانې او خپل تخلیق یې کړی چې د څنګه پیدا دی، د چې پیدا او چا د خټه نه جوړ کړو، د مور په خېټه کې د سس په کومه طریقه باندې الله جل شانه پیدا کې. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. بل څوک دی جوړ کی داس خود به خود والا شي وي، بل څوک دی داس یو خپل یو کار کیږي. ستا خېټه ته کوم خوراک زین هغه په خپل نه دی، هغه ته نوړی وچته او به خلک یې چې به کته کې الزی دا شی په خپل جوړ. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. دا الله جل شانه ذات هغه دی چې هغه رحم مادر کې څنګه خوښ شي هغه سي تصویر جوړي. په دې ساس کې باندې چې کوم ساس کې د پلار داغه ماشوم د مور پر رحم کې پریوتو، هغه باندې تصویر جوړون کې ذات هغه الله جل شانه دی. پوزا، سترګې، شونډې، لاس، په هغه یو ساس کې هر څه الله جل شانه کوي. بیا داغه د رزق فیصله، داغه د عمر فیصله هغه پاره کوي. او دې دا وایي من یحل عظام وهي رمیم. دا اډوکه چې کوم دی نو دا روست اډوکه دا بسنګ ژوند کی. الله جل شانه فرمای قل یحییها الذی انشأها اول مره. تو چې دا به هغه ذات ژوند کوي چې چا ډومبه جوړ کړي دی. دا اډوکه جوړ کړي چې جوړې کو غړې جوړول په ابتدا کې ګرانو چې کله نو چې ایجاد شو د دې خالق حقيقي الله دی. ښه دې کې چې څومره پرزه استعمالي هغه خدای پیدا کړي، خو انسان په دې کې واسطه در واسطه شی جوړ کی.
مونږ وایي د دې موجود فلان کې دی د دې ابتدا کې جوړول دا ګران دي لیکن چې کله یو ځل جوړ شي بیا ټیک کول آسان دي ماشوم پیدا شو څنګه الله جل شانه جوړ کو دا ګرانه وه حالانکه الله جل شانه ته هیڅ ګرانه نه ده هغه ته ډومبې پیدا کول او دویم ځل پیدا کول یو شان الله جل شانه ته یو ذات پیدا کول او دنیا پیدا کول یو شان دي یو کس مړ کول او دنیا پیدا کول دا ټول ته یو شان دي قل یحییها الذی انشأها اول مره تو چې دا به هغه ذات ژوندې کوي دا ډوکې چې شا پړومبي ځل پیدا کړو او هو بكل خلق علیم او هغه په خپل مخلوق باندې په هر ذره او پرزه باندې عالم دی دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا ډوکې چې تا چوری کو او د دې ذرات په دی هوا کې داسې خواره واره لاړل یو ذره هلته پرېوته په نظر نه راځي بل هلته پرېوته بل هلته پرېوته هغه علیم دی هغه ذات ته پته ده چې دا ذره کوم ځای کې پرته ده هغه به ټول راغونډ کړي بیا به یو ځای کې ابراهیم علیه السلام الله جل شانه ته وایي چې یا الله په دنیا کې خو راته وښیه چې ته دا مړي څنګه ژوندي کې وی څلور مارغان واخله هغه بیا حلال کا هغه چخڼي کا او چټنی کې چې څنګه مونږ ټماټر او مرچکې ټکوي داسې وټکو غونډان ته جوړ کو په دې غرونو باندې کېده یو غر باندې یو غونډ کې خو څلور مارغانو د څلور واړو اجزا او ذرات په هر یو غونډ کې په بل باندې بل کې خو په بل باندې بل وی چې هر یو تاواز کو تاوس راشنو تاوس برالو کارغه راشنو کارغه برالو دا د ابراهیم علیه السلام دعوت او د الله جل شانه په تخلیق سره دا کارونه کېده دا کول الله ابراهیم علیہ السلام ته وی هغه الله جل شان دنیا کې وته وقول بهر حال ارض میں دا کول زما عزتمند شي د الہات فتنه نن سبا په دنیا کې خوري دا خبرې چې مشرکین کولې هغه نن سبا په اسلام کې کیږي په مسلمانانو کې د جنت په باره کې د جهنم په باره کې د الله او د الله د رسول په باره کې د دین اسلام په باره کې داسې خلک دي تفسیرونه یې ولیکل ملحدین او زنادقه د قرآن پاک او هغه تفسیرونو کې خپل هغه چې د په ذهن کې سره راغلي دي هغه پکې د کړي د خلکو د ګمراه کولو لپاره صلات معنا وایي دا ده چې جسمانی ورزش کو ځکه چې صلات د مصلی نه دی او مصلی هغه کس ته ویل کېږي چې پاس باندې سوري د اسونو منډه مقابله چې څوک مخکې ورسېدو هغه ته مجلي وایي عربۍ کې چې څوک وروسته لاړو هغه ته مسلي وایي نو بس دغه منډه ورزش دا مزد دی الیاذ بالله روژه امساک ته ویلی کېږي یو ګنټه او 2 غنټو دپاره چې ځان وساتې دا روژه ده زکات د دې معنی د طهارت پاکي او چې زکات کې چې کوم دی نو مخ لاسه وینځو ځان پاک کړي نو دا زکات ادا شو دا اسلام پورې ټټوبې او خندا نو زما عزتمندو دغه لوبه نن سبا د مسلمانانو په ملک ډېره زیاته شروع ده او د دې بنیادي مراکز هغه ډومبې د بچپن نه زمونږ نظام تعلیم غیدارې په کار دا مسلمان حکومتونو کې چې د مسلمانانو د نسل لو د بچو لپاره داسې ادارې قائم شي چې په هغې کې د دوی مذهب وي او دنیا سجن هم پکې ښیي ډاکټر دې هم پکې جوړېږي انجینیر دې هم جوړېږي بل دې هم جوړېږي بل څه دې هم جوړېږي خو اسلام او مذهب دې پکې اول وي ځکه چې زمونږ ډومبې شناخت هغه مسلمان د اسلام دویم دا غي نن سبا مرکز ته کوم نه هغه سوشل میډیا ده انټرنیټ او بیا دا غي استعمال په موبایل کې نن سبا ډېر زیات آسان شو چې څومره ملاحده دي دغه وخت کې د کافرو په ملکونو کې دومره کار نه کوي زمون په پاکستان کې ملحدین سره فرستی هغه په دې شکل باندې په گمراه کوي خلک نوجوان نسل هغه گمراه کوي چې د دین خبره وته کې هغه پورې ټټوبه او خندق یو مسله بیان کې هغه پورې خندا کې فلان کې دا وی فلان کې دا وی فلان کې دا وی هغه فلان کې چې د چا نوم دی اخلي هغه بل اسلامي نوم سره یو کافر او ملحد او زنديق دی وی چې هغه خدا وي په تقریر یا به یو کار د معاشري چې کوم دین هغه کې غلط رخ اختیار کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ترناو لری پورې یو شان را روانو پاره کې تبدیلی رااله هغه ته وګوري معاشرت لکه نن سبا خلک وایي چې خلک څه کوي هغه ته ګور هغه ستم یو حاجی صاحب موږ سره تلو هغه ته چاوي چې د حج طریقه زده کا هغه وته وی چې زموږ چې خلک څه کوي هغه څه وکړو نو خلک خو بستا پشان نه پوي هغه هم پوي نه چې څنګه ته پوي نه چې ته هغه پسې خدان مستړی موږ حرم شریف کې ناست یو بوډا بابا چاراوست ما ته وایي چې دا بابا د خپل ته وګوره په دومره پړسېدلې کمزور دا ولي دا بابا ته پوس کوي چې دا خلک به دا طواف کله ختمي زما خزارش نشوه په مې وپړسې څو وخت نه شروع شوی و سهار موس پسې مطاف ته نوتم طواف کوم او سپوري خلک بس کوي نه ماسپخین موست چې خلک څه کوي تم هغه کین بیا به حال لای چې طواف صرف او چکر دی چې او چکر وشي هغه نه پس روزه لیکن دین اسلام ته مونږ لسمه برخم نه ورکو 500 برخم نه ورکو بعضی سيزونه ټیکسونه پاغي کې غټه برخه هغه ورکو دین اسلام مونږ د کور نه بالکل چټ استه دی هغه وګورو یا د دې الہاد او زندقي د دې نظریه دا ده کہ دین کو مسجد اور تک محدود رکھیں بس
जिस तरीके से ईसाइयत आजकल पूरी ईसाइयत वीटीगन सिटी में महदूद है बस او پاغه کې مذهب نشتا تصویرونه دي زما یو مرګه ما سره ملاو شغه وزال ته تل مو ته چې تدن لاړې سو پکې وټول پکې تصویرونه دي عیسی علی السلام او د مریم بیبي د غیر مشرانو په یو سیلګا دا هغه عبادتګاه د دنیا د عیسایت غټه مرکز عبادت خانه کنیسا ګرجا چې د دې مشر غټ پادری مذهبي راهنما پاغه کې وي نو زما عزتمند الله جل شانه دې مونږ ته هغه ورځ نه خي چې مسلمان امت مسلمه په کوم رخ باندې روان دي او د طاغوت او د اغیار ښکار کیږي نو اسنی چې هغه حالت ته جوړ شي او بیا په جمعات کې اسلام ني بلکې هغه تصویرګاه جوړ شي نن سبا په جمعات کې تصاویر استل مشابهت ته د غي سره بعض خلکو ته خبر ناشنا ښکاری نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د الہاد دا فتنه ډیره عظیمه فتنه ده دې لپاره یو خدا کار کوي چې هر یو خپل نسل نو تم اوخی هر یو لټریچر هر یو کتاب هر تحریر هر بیان چې په انټرنیټ باندې په میډیا باندې په سوشل میډیا په موبایل باندې شایع کیږي مګوري خدا شیطانی شی دې کې فائدې شته د دنیا ژوند د خلکو آسان شوی دی تجارتونه آسان شوی دي په کور په کمره کې ناست د چاینا سره او د انګلند سره ستاسو تجارت ته لیکن د دې مثبت اثرات په مقابله کې منفي اثرات غډیر زیات ستا دین ستا اخلاق ستا حیا ستا غیرت ستا پرده ستا معاشره ستا خپل شاوت په قابو کې کول دا غي تباہی لپاره دا انتهایی مؤثر آله چې اغیار استعمالي په مسلمانانو نو یو دا چې د دې استعمال خپل نسل نو بچ کی خپل امتزان بچ کوي خپل نسل ته نه بچ غنی دا فتنه را روانه ده او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پیشګویان کړي هغه را رواني ډیر سيزونه هغه مخه تو سره ال سرګن لیکن دا انسان داسې وده دا مسلمان داسې په غفلت کې پروت دی چې هغه سيزونه ته ګوري نه دویم دا چې شکوک او شبهات مکله په جوړه کې پیدا شي یو هغه کسر کې نه ما هغه لټریچر ګورئ چې د کوم نه شکوک او شبهات پیدا کی کچر ته جوړه کې پیدا شول باغی باندې عمل نه کوي او که په خپل د چل نه درځي نو داسې کس چې هغه مصلح وي عالم وي پوی وي دیندار او نیک کس وي هغه تلاړ شه هغه ستا مسله حل کولی شي هغه ته خپل وسوسه بیان که هغه تاسو د هغې حل طریقه وښي او دا عموما د اولیاء په صحبت کې اسانه طریقه لاړ شي صحبت کې ناستي سره دا په بیانونو سره نه دي دې نه ځان بچ کول پکار دریم دا چې زمونږ نسل نو نوجوان طبقه کې ډېره لویه طبقه داسې ده چې هغه فارغ دي اوزګار دي خصوصا هغه مسلمانان رونه چې هغوی تنخواګانې ډېرې دي پیسې ډېرې ګټي هغه افسران دي په فوج کې دي په بل ځای کې دي په بل ځای کې دي هر ځای کې چې دي هغه بچی چې کوم دی نو هغه پیسې راځي او دغه پیسې دی استعمالي الوزي اسه فارغ ناشتي د دې فارغ پاتې کېدو کې ډېرې غټې فتنې وي دې کې د مذهب په باره کې شیطان چې کوم کور خالی کنه نو هغه ته پریان راځي قرآن کندر هغه کې پریان راځي چې کله د انسان ذهن هغه فارغ شو بیا هغه ته شیطان مختلفې وسوسې اچي بیا د اسلام په باره کې بیا الیاذ بالله د الله جل جلاله په باره کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په باره کې بیا د دین اسلام د احکام په باره کې مختلفې وسوسې باچي د به یوازې ناشته دا به شیطان بخپل لار کوي ستا په مزغو په زړه کې او دغه بچي دغه الک دغه جنۍ دا گمراه شي د لارې نه واړ یا رستو غټه مسله جوړ شي نو فارغ کې ناستل نه پکار قرآن کریم کې الله پاک د دنیا کار کو کوي زمیدار کوا په پټي کې ډیران خوروا اوزګار مکینا فصل کرا اوزګار مکینا قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله چې کله د جمعې مس ختم شي فانتشروا في الأرض یا پزماکه کې خوارش شي وابتغوا من فضل الله او د الله فضل دلته مفسرین وایي چې فضل د الله نه مراد د دنیا مال له مال او متاع ده واخدي غنی دي فصل له غنم دي جوار دي پیسې دي لاړ شو دا راړه د سحر نه تر جمعې مس پورې جمعې ته تیارې کو د جمعې د مز نه پس بیا لاړ زمونږ د اسلامی ملکونو د پاکستان حالات دې حد تراغلي دي چې کوم وخت د جمعې د تیاری دی نو هغه په کار کې لګولې د خلکو مسلمانانو رونو جمعه ګډوډ شي غلطي پالیسۍ د وجن د لامبلو ته د ځان صفا کولو ته پاکولو ته وختبو برابرې موي زیرنا په برابر کې مخامخ وختبو والے سر سنت په برابر کې کپڑے کې دی نیوي جوړه به او وینځي خیرنا چې هغه اوچ شي بیا به واچي سحر موز نواله تر جمعې پورې بازي غریبانان داسي چې داغه د ټول وخت د جمعې په تیاری کې لګي لیکن دا زمونږ د دنیا پر روزګار کې ولګي جمعې نه پس بیا فارغ بیا نه کار وي روزګار نه بیا هغه زمونږ په معصیاتو کې صرف حالانکه الله جل شانه فرمایي چې کله مس ختم شو فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض او کوي چې نه تاسو
तफासिर पर खपल बाने उगोरी शहदी मतलब सदे। जैसे ही नमाज खत्म हो जाए तो फिर जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल हलाल रिज़्क उसकी तलाश में लग जाओ। फिर फारिग न बैठो, अगर चले फारिग के नस्तई या बरबान शैतान मुख्तलिफ तरीकों से हमले न फरागत दा खपल नस्ल फारिग मके न हुई पस कार बाने अलकान लगिया जिन्हें कई माशुमाने पकोरुन के जनाना मेंदे और मशरान दे पकार लगिया द कपड़ों विंजल उछल द चेव पखोल उछल द कटवाई समसई चल पदे की तकड़क तो जनानो पकोरुन के उमदा सीजन पकार रस सलोरम दा چې د الله او د الله د رسول سره چې په کوم سيزونو باندې محبت سیوا کیږي هغه سيزونه په ځان کې پیدا کول پکار او محبت د انسان په دې سینه کې یو قوت ته وجدان هغه مرکز دی، عقل نه دی. محبت د الله او د الله د رسول په عقل سره نه راځي، انسان په زړه کې دنه وجداني او قوت ته چې هغه کله دا انسان سره محبت هم راځي په دې شکل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مبارک ته دا حدیث په کتابونو کې درج دی، امام بخاری رحمه الله کتاب الایمان کې راوړی دی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. پتاسو کې یو کس ترغه مؤمن نشي کېده تر څو پورې چې هغه ته داغه د مال او اولاد نه زیات محبوب او د ټولي دنیا نه زیات محبوب. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي والذین آمنوا وشد حبا لله، جو مومن ہیں تو ان کی محبت اللہ جل شانہ سے تمام چیزوں سے زیادہ ہے، ہر چانه زیاد چې دا الله او دا الله رسول محبت په دې جوړ کې پیدا کو نو بس اوس به دا ټول صندقې او الہاد او وسوسې د دې سيزون نه بچ او دا محبت حاصلېږي په کوم ځای کې هغه مراکزو کې چې کوم ځای د الله جل شانه طاعت کیږي، د الله نوم غشته شي، په جمعات کې، په خانقاه کې، د ذاکرینو په محفل او مجلس کې، د اولیاء الله په صحبت کې، دا الله الله چې وي د پیسې محبت زمونږه پرونو کې شته رښتیا شته ده خډیر دی. ولی ځکه چې د بچپن نه مور سره پلار سره پکور کې نیانی کا سره چې کومه خبرې کیږي پیسہ 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 روپۍ روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ 100 روپۍ سار نه تر ماخامه پورې دغه یو سبق ته چې هغه هر څوک وای په جبې په وګونو باندې اوريغه محبت پیدا شي. کوم سره چې وای الله 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 دا محبت به د الله سره یقینا پیدا کی چې په جبې راځي. اولیاء په صحبت کې کینې چې کوم د الله سره د چا محبت ته محبین په صحبت کې چې کینې خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، په باغ کې چې خټکې لګي چې یو لګي زیړ شي بیا نو تزړېدو شروع شي. دغه صحیح چې ته د نیکانو خلکو محبین صحبت کې کینې ستاسو کې به الله او د الله رسول محبت پیدا شي. خپل بچی نسل نو خپل امزانو باسي بازی رونوي چې غي ته وې زوزګار نه دا د الله جل شانو امتحان دی. خدای پاک حلال رزق درکړي دی غوري چې ته هرس کې مزید د حصول په کوشش کې او کنا اوس الله جل شانه طرف آغا خلی خدای خلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بیان نه خپشه او چې راکوش شو قران پاک دا غیزت کړ دی وته ما الله او د الله رسول خلی او کنا ځان خلی. د مونږ وایو چې نیک صحبت نه اخلو دنیا اخلو، نیک کس دیندار کس ته چو حالانکه د ګنا نه نخلاصي کې په خپل اقرار او اعتراف کوي چې د نزان بچکول غواړم نشم بچ کې. د دې علاج دا دی چې د نیکانو خلکو په صحبت کې کین لاړ خپل په خپل بچي دا بوزي. بنظم دا چې حکومت ته پکار دی چې هغه خلک چې زمونږ مذهب او اسلام پاغي کې داسې کسان چې هغه برملا خپل چینل اخلاصي کړی دي او یا په موبایل کې نور سيزونه جوړ کړي د ټول نه شیطانی شی په انټرنیټ کې بیا دا فیسبوک مختلف ویب سټ خلکو جوړ کړي او پاغه باندې خلک گمراه کوي. په دې باندې پابندي ولګي ځکه چې د اسلامي ملک دا ضروری دی او کني د دې خلکو غاړه به اول نیولي چې کوم د قوم حکمران دی مشر دی چې هغه د خپل ځان او د قوم خیال نه ساتي. زما عزتمند عرض مې دا کولو چې مسلمان سرګن چې وته وي چې کافر شنو نه کی مشرک شنه مشرک کی لیکن نن سبا فتنی د الہاد په لار باندې راتلی شي او دا دومره خطرناک شی دی د الہاد دا چې د دې حکم د مرتد نم زیات خطرناک دی. الله جل شانه دې مونږه په دې موجود وخت کې د فتنو نه وساتي او چې څومره فتنې را رواني دا غینه دی الله پاک زمونږ د بال بچ د بچو او د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي. واخر دعوانا